है। دا د آیت नंबर 94 सूरत बनी इसराइल 15वां पारा था 15वां। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला। وما منع ندی من کړی الناس خلق لرا ان یؤمنو د ایمان راوړو نه اذ کله چې جاءهم راغی دیتا الهدى هدایت الا مگر دی خبرې ان قالو چې دی ویلی ابعث الله ولی والله تعالی بشرا انسان رسولا رسول قلت وی پیغمبر لو کان کوي فی الارض پدمکا ملائکة ملائک یمشون چې ګرځې دی مطمئنین پراخ مطمئن لنزلنا من بنادل کړی وی علیهم په دغې ملایکو من السماء د اسمان نه ملکن ملایک پیغمبر رسولا پیغمبر خو تاسو خو انسانان یې نو پیغمبر به انسان راځي. قلت ووایه کفا پوره دی بالله الله تعالی شهیدن ګواه بیني زما په منځ کې او بینکم ستاسو په منځ کې انه شان دا دی کانه دی د الله تعالی بعبادي په خپلو بندیانو باندې خبیرا خبردار هم بصیرا لیدونکی هم. ومن کم سړی چې یهدي الله هدایت ورته وکړي الله تعالی په هو المهتد پس هغه په نیغه لار دی. ومن کم سړی چې یضلل بېلاري کړي الله تعالی فلن تجده ته به بیا نه مومې لهم د هغې دپاره اولیا دوستان من دونه د الله په دی. ونحشرهم راجمع به کړو موږ یوم القیامت د قیامت په ورځ علی وجوههم پر مخ عمیا ړانده و بکمن چاړاګان و سمن او عمیا ړانده و بکمن چاړاګان و سمن او کاڼه ړانده چاړاګان او کاڼه مأواهم ټکانه دی وی جهنم و جهنم کلما کلم چې خبت سوړ شي اور د دې جهنم زدناهم موږ به زیات کړو دوی له سعیرن ګرموالی ذلک دا جزاؤهم سزا د دوی ده بانهم ځکه چې دوی کفرو کفر یې کړی بآیاتنا زموږ په آیتونو وقالو او ویل دوی اذا کنا کله چې شو موږ عظاما اړوکي و رفاتن او راسته انا ولې موږ به لمبعوثونه بیا راپاڅولی کېږو خلقا په راپیدا کولو جدیدا نو سره اولم یرو ولې دوی نه ګوري ان الله چې الله تعالی الذي هغه ذات دی خلق چې هغه پیدا کړي السماوات اسمانونه والارض او ځمکه قادرون هغه قدرت لرونکی دی علی په دې ان یخلق چې پیدا کړي مثلهم د دې په شان وجعل وګرځوي لهم دوی دپاره اجلا یو ټیم لا ریب چې نشته شک پي د هغې په راتلو کې په ابانو انکار وکړو الظالمون د ظالمانو الا کفورا سوا د کفر نه یعنې کفر نه پرېږدي او نور هر خیر پرېږدي. قلت ورته وویل لو انتم که چېرته تاسو تملکونه اختیار وشو ستاسو که چېرته اختیار وی ستاسو اولم یرو ولې دوی ګوري نه ان الله چې الله تعالی الذي هغه ذات دی خلقه چې هغه پیدا کړي دي السماوات د اسمانونه والارض او د ځمکه ولې دوی نه ویني چې دغه الله قادر دی علی په دې خبرې باندې ان یخلقه چې رابیدا به کړي مثلهم د دې په شان بیرته د مخلوق وجعل وګرځول الله تعالی لهم د دغې دپاره اجلا یو ټیم لا ریبه چې نشته شک پي د هغې په راتلو کې په ابانو انکار کوي الظالمون دا ظالمان الا کفورا سوا د کفر نه. قلت ورته وویل لو که چېرته انتم تاسو تملکونه مالکان وی خزاین د خزانو رحمت ربک د رحمت د رب ستا ربي د رب زما اذن په دغه وخت کې کله د رب د تقسیم د خزانې ستاسو سره وی لامسکتم نو تاسو به اوس ټور کړي وی او خرج به نه وی کړی خشیت الانفاق د یرې د خرج نه وکان او د الانسان انسان قطورا بخیل ولقد آتینا من ورکړي موسی علیه السلام ته 9 آیات 9 معجزې بینات واضحه نو پس هلته تپوس وکړه بني اسرائیل د بني اسرائیلونه چې دغه 9 معجزې راغلې وې نو کومه پکې تاسو منلې وه اذ کله چې جاء راله دغه معجزې هم دوی ته وقال نو وویل له د دې موسی علیه السلام ته فرعون انی وی زه لاظنک ګمان کوم په تا یا موسی ای موسی مسحورا په تا جادو شوی قال هغه ورته وویل لقد علمت تا ته خو پته ده ما انزل نه دی نازل کړي الله تعالی هؤلاء دا چې ده نه دا الا رب السماوات ما انزل نه دی نازل کړي دا معجزې هؤلاء دا معجزې الا مگر رب السماوات رب د اسمانو والارض او ځمکې بصائر سترګې کلاوهونکي و انی زه لاظنک ګمان کوم په تا یا فرعون ای فرعون مجبورا چې ته خو تبایې په اراده اراده وکړه ربک ستا رب په اراده نو اراده وکړه ان یستفزهم چې وغولی دي لره من الارض د ځمکه نه او لرې کړي چې د لرې کړي ان یستفزه چې لرې باسي هم دوی لره من الارض د ځمکې نه
ستا رب اراده وکړه چې دوی د دې ځمکې نه ایسته ورک کړي فاغرقناه نو ډوب مې کړی ومن او هغه څوک معه چې وو د سره جمیعا ټول فرعون او د هغه سره چې څوک وه ټول مې په اوبو کې ډوب کړو وقلنا ومې ویل من بعدې د هغې نه وروسته لبني اسرائیلو ته چې اسکنو استاسو اوسېږئ الارض په دې ځمکه پیدا کله چې جاء راشي وعد الاخرت هغه دویم وعده د آخرت یعنی د قیامت ورځ راشي جئنا بكم زه به راولم تاسو لفیفا په یو بل لاندې باندې وبالحق او د حق سره انزلنا موږ دا قرآن نازل کړی وبالحق نزله او حق نازل دی الله حق نازلی او دا قرآن حق دی ځکه نازل کړی دی الله تعالی وبالحق انزلنا او حق موږ نازل کړی او د هغه ته باید فیصله هم کړې وه وبالحق نزله او هغه حق سره دا قرآن هم نازل دی وما ارسلناک ای پیغمبره موږ ته نه یې لیږلی الا مبشرا مگر زیری ورکوونکی ونذیرا او یرونکی وقرآنا فرقناه یعنی فرقنا قرآنه قرآنا او قرآن دی فرقناه چې موږ بیل بیل بیان کړی هر صورت هر آیت بیل بیل دی هر حکم پکې بیل بیل دی لتقرأه د دې لپاره چې ته ولولې دا قرآن علی الناس خلکو ته علی مکشن په دمه دمه ونزلناه موږ نازل کړی دا قرآن تنزیلا په نازلولو سره قل وایه آمنو ایمان راوړی به په دې کتاب او لا تؤمنو که ایمان پرې نه راوړی ان الذین بېشکه هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوی هغوی ته علم من قبله مخکې د دې نه اذا یتلا کله چې تلاوت شي علیهم په دوی یخرونه هغې پرېوځي للاذقان په زنو سجدا سجده کوونکي ویقولون او وایي سبحانه پاکي بیانوم موږ ربنا د خپل رب ان کانه بېشکه د وعد ربنا وعده د رب زموږ لمفعولا خامخا سرته رسېدونکي ویخرونه پرېوځي للاذقان په زنو باندې یبکونه جاړي په تندو باندې یبکونه جاړي ویزیدهم او زیات کی دی لره دا سجده خشوع نجدي الله اکبر قل ای پیغمبر وایه ادعو الله دعا وغواړه د الله تعالی نه او ادعو الرحمن یا دعا وغواړه د رحمان ذات نه که الله ورته وي او که رحمان ورته وي دواړه یو ذات دی قلت وایه ادعو الله وغواړه د الله تعالی نه دعا وغواړه د الله نه او ادعو یا دعا وغواړه الرحمن د رحمان نه ایما کم نوم چې تدعو تاسو رابلی فله د دغې الله دي الاسماء الحسنی ښایسته نومونه ولا تجهر پتې د مو وایه بصلاتک دا مونږ دی دا تلاوت د قرآن دا مونږ د الفاظ د پتې د مو وایه داسې چې ګنې څوک یې نه اوري ولا تخافت او مې پټ وایه بهادا داسې هم پټ مو وایه چې بلکل پې څوک نه پوهېږي وابتغې لټوه بین ذلک د دواړو په منځ کې سبیل اللار وقل او وایه الحمدلله ټول ثنا صفتونه الله لره دي الذي هغې الله لره لم یتخذ چې هغه نه د نیولې ځان له ولدن زوی ولم یکن نشته له د هغه شریکون څوک شریک په ملک په حکومت کې ولم یکن نشته له د هغه ولی څوک ملګری من الذل د عاجزۍ د وجې نه د کمزورۍ د وجې نه وکبره لوی بیان که تکبیرا لوی بیانول د هغه